जी जनाब बाब ग़ज़वत उहद मौलाना से दा बदरी महजरे के दादा शव्वाल और वजह दावा गठत हुए मग़ज़ा कि नबी अलैहिस्सलाम मुबारक अल्लाह को बदर के फतह वर्का और या काफिरा नुदार को फटफट सरदार और या काफिरा नी गुली वल और मदीने मुनव्वरे तेरा और अल्लाह की से दिए वापस नजत के और या मुर्दार इधर जाम जाम लड़ता हुआ और या फटफट सरदारान लगा मुझे अलूमियो शेखा और कवर है जो अंदाजे और या तेरा वक्त दाते हुए दागी दबा रहे हो बेगैर दिवा और देंदा के औया भी अपने खुद पैसे दिवा मतलब अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु दा वक्त बोला काफिरो कि बदर नफर दा सरदारान मुलशु अबू सुफियान सरदार बना के अभी वैसे पाप चले वो और ये सरदार था नो मीटिंग को यो सो अकाबिरो उसको बता के शराना काबिल शरान बोला बागे के अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए द्वेम सफ़वान इब्न उमय्या देव मुसलमान करे तो उमय्या से द्वेम इकरमा इब्न अबी जहल देव अल्लाह रसूल मुसलमान करे और बल्द अबू जहल गरो रसूल मेरे तो आली अबू जहल लोरो सुनो मेरे हारिस इब्न हिशाम दीम रसूल अल्लाह मुसलमान करे सारा मुनशु और द्वी और मीटिंग ओक और फैसले पदे उकलला कि अबू सुफियान दे काफिले सुमर गट करेला दारा सुलमान बतقسیم को और दा गट बगुंड द मुसलमान खिलाफ जंग को लगो दा पर इंतकाम मशवरे हुआ इदा मशवरे अहल मक्का व पेश क्लास को बिजात मामलो को देखा अब इनको मसला वहां उन पदारों ने तो कि महसूस का गणन होना हुआ बंजो दर दीनार दिरहम दीनार दसरो दरो से करा तकरीबन 500 दीनार बराबर है तो बाकी जबरदस्त तैयारी प्लस सामानी वारिस सुने वारिस गरे वारिस दकरे तकवान जो जल्दी कातिलान दे गैर अंतर मरगरे कल तखवरात और दोनों सामान्य वारिश्त और शव्वाल के पिंजम शव्वाल दी मक्के न हुआ और 3000 कसान हुआ बड़ी 3000 कसानों के द्विसरा 3000 उफान और यो कसरा फल 3000 उफान और वजे के द्विसरा 200 ठीक है और 200 गरो वाला फौज है 200 और पिंजल लसीदा तरफ देखो पिंजल लसल 3000 उफान 200 असुना 200 गरो वाला फौज करे और बिलमिसोवे पिंजल लसल और देर वे बहादरे बार ज़ाहिरी और देर वे गबर और गुरूर भी मकेना
نه صبرېږو اله به صبرېږو چې موږ نن د مسلمان نه خپل انتقام او ښځې ولې بوتې یو خدا چې دا ښځې به راته نظمونه وایي سندرې به راته وایي مونږ کې به جهاد جوړ جذبه پیدا کړي او دویمه خبره ده د تاسو دیو پیغور راځي ای بې غیرته مونږ چاته پیدا نو مونږ به ښه جنګ کوو او درېیم دا چې مونږ په دې ښځو شرمېږو هم چې هسې نه مسلمان یې رانه قبضه نه کړي بېزتي مو نه چې رسوا نه کړي نو د ښځو بوتلو کې دا پیدا وه دا لښکر چې څنګه روان شو نو حضرت عباس رضی الله عنه په مکه مکرمه کې پټ مسلمان هغه یو قاصد له خط ورکړ ورته وی چې تعالی دا خط در کوم او پیسې در کوم په درې ورځې کې دنه به دا خط ته بګیږي نو مولوی نبی رسول الله هغه ډېر خلا هغه اسوس غلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې خط ورسول ګور دینه پته ولګي چې جاسوسونه زبردست پیدا دي چک کې د جاسوس ډېر پیدا چې څنګه خط پورا سو نبی علیہ السلام لا نو پیغمبر علیہ السلام فورا د صحابه میټینګ چې میټینګ یې د صحابه او غوښته او هغه کې دا مشوره کوله چې دا سه میټینګ یې راځي یو مې لیکته و چې علیه السلام اطلاع شو نو پیغمبر علیہ السلام فورا یو دوه کسان ولېږل انا سومونه سينمو وی تاسو راشه او معلومات والے چې دا خبر رښتیا دی او قدر رښتیا ده اغیلال سمند چکرې او واپس راوي د الله رسول خبر شي کمپیوټر ټول سره راو بیا علیه السلام یو بل صحابي لګو حباب ابن منذر هغه انا ته مونیسو او دا حباب ابن منذر دی وی دلار څه معلومات والے چې څومره دي هغه چلاړ وي ته په تر نږدې را قریب دي او د خود قرار را راوړي او تقریبا 3 درجه او عدد بالکل دي کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه سره مشوره وکړه چې کوم مشران صحابه هغه دا مشوره ورکړه چې مونږ زونه او د مدینه کې به پاتې شو مشران صحابه داره او چې کوم نوجوانان صحابه او بالخصوص هغه خلک چې بدر کې شریک نو د بدرینو صفاتونه الله قرآن کې وکړ هغه وی چې نه مونږو مونږو نه پاتې لازم نه او چې کوم اکابر صحابه او وی نه وصل نه لري او عبد الله بن ابي هم په دې مجلس کې په مشاورت کې نبی رسول الله کې هغه پیغمبر علیه السلام ته چې الله رسوله ما ته کومه تجربه ده غداله چې تر اوسه پورې په مدینه چام حمله د بارا کړی دا ناکام دی چې موږ په مدینه کې پاتې شو او کلم چې موږ د مدینې نه بار دشمن پسې وتی نو موږ ماته مونږ کړه موږ ته نقصان رسېدلی زما خدا مشوره ده چې بار موضوع هم د مدینه کې به پاتې او بدوی رااله لو بار کېناستل قافلې واچول نو بس دی به واپس نو دا بدوی نه لاړل او که په مدینه رانه نه وتل د مدینه په لارو کوڅو کې بوتلون په کان ساده کیږي نه راځي او که چېرته بیا رانه نه وتل نو په لارو کوڅو کې بوتل موږ جنګ وکړو او د مختلف بچي په کوټو په سر کې نه دی به موټونو په کان باندې دی منتشرم کې د مدینه په کوڅو کې جرب منتشر او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دارې وا چې موږ ونزو ځکه نبی علیہ السلام مبارک او فرمایي ما یو خوب ولید خوب کې مې زغره ولیدله دا یو په خوب کې مې یو بقره ولیدله چې ذبح کېدله دا دوا او په خوب کې مې ستوري له حرکت ورکړ په دامیان ماته شو چې بیا مې حرکت ورکړ دا غي نه کولې شو نبی تعبیرم په خپل بیان کړ وی د مدینه مثال د زغره چې بنده زغره چوری په محفوظي او کوم مدینه کې پاتې شو په محفوظ او دا چې کوم ما بقره مذبوحه ولیدله نو دا د ما د بعض صحابه شهادت دي چې بعض منګري به شهیدان دي او چې دا دوره مې اوړه کولو په دامن ما ته شو نو دا د چې وخت یو تکلیف راځي او چې بیا مې اوړه کولو نه غشوا د دې د مدت چې اخره کې وکړه الله تعالی تر صحابه سره اختلاف چې چاوي سیب نه وضو او چاوي نه د الله رسول مدینه کې پاتې کی بلکې بعض صحابه کو ناشنا خبره
حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه چې کوم سید الخزرج هغه ویل او حضرت سعد ابن معاذ چې کوم سید الاوس هغه ویل او حضرت حمزه رضی الله عنه توي وذا الله رسول زمانه والله لا اطعم دما قسم فقدی کې خوراک وکما خوراک بنکوما حتى اقاتل بهذا السيف الكفار خارج المدينه چې په دې سوره مې د مدینې نه بهر د کافرانو سره جنگ نه کړ او بعض صحابه پاسې د الله رسوله د ولې موږ نه د شهادت را ناړل او بعض صحابه پاسې د بیانونه شروع کنا د الله رسوله د موږ ولې جنت نه منې کې موږ جنت ته تل غواړو او بعض صفاوي چې موږ شهادت نه ولې منې کې موږ جنت نه ولې منې کې الله رسوله او بعض پاسې د موږ ورغورځو په جنت باندې درم جنت ته راځو چې دا خبره نبی علیہ السلام مبارک اورې درې شپه کې تیر شو نبی علیہ السلام مبارک لاړو پورته نه راوړل څنګه راوړل حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم بس صحابه خپل منځ سره دا بشران وی ودم غلطي وکړه نبی علیہ السلام عمر دې ته معلومه ده چې د مدینه کې پاتې شي نو په خروج نو مفت کې مجبور کړ مو مجبور کړ نبی رسول الله پرې خبره هغه ته ویلو چې الله رسول چې تاسو په خیره څه کاوه دغه نبی رسول الله پاره وو خبر سره واه دی الله رسول الله معافي وو سنا به موږ ته خلاف ستاره طبيعت نه په خروج مجبور او موږ ته ته نه کتل پر چې تاسو څنګه په خیره تاسو کا حضور پاک فرمایل ودا څه خبره ده چې پیغمبر کلم غره واچي نو ال به کوزي کې جنگ شي خبر تو ہے عثمان ذرا چھوڑ اس کا مدینہ کی باتیں کہ پتہ نہیں لگی ابھی راضی چینج کی کرے گی واپس آ بس اس خبر اخلاص تھا بس اللہ پاک بیا جمعہ من دیو کا از جمعہ نماز په تقریر کې نبی علیہ السلام د جهاد ترتیب ورکړ او د جمعہ نماز نه پس بیا د ماسپخین منځ کا او بیا ووتل یو مقام کې د جمعه څخه او په دې غر دی او د مدینه منورې نه تقریبا 50 وی مخامخ کاری لکه رضی الله چا سره تقریبا 4 دی بازار ځکه چې د جمعه نو د مخامخ غر کاری تقریبا تاسو به 4 قدم یو مقام دې ته بیا د ماجیګر موږ کولای شو هغه تا مسجد مستراح او د جمعه ورته یو مقام ته شیخین وته وي نو الته صحابه جاهل وایي نو چې کوم د فیضل له فقالو نو عمر کم هغه واپس عبد الله ابن عمر شو عبد الله ابن عباس شو دا واپس کړ یو ماشوم بچیو پکې عمر اکرم او رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله په پیرګم تیرې نه هغه پرې دوکا نه راځي چې پرې نو کو شو پیغمبر څنګه په تیر شو وینا وست نو بل یو صحابي دی حضرت سمور ابن جندب هغه لار خپل سره دوی دا غیر رافع پرې خو دوی پرې نه خو نناوی اغستانا عمر کې نو عمر کې نه یا په ما کمزور دي ما دې په کبډي راځي د دې راو پر ځولم بیا بدل نه او کمارو پر ځونو چې هغه دینو ځولې نه ده علال نبی اسلام ته له دې دغه څه د مرواره د سمورا خدا خبرې کوي نبی هم دوه راو ته په پرده ونه کړ چې پرده ونه کړ سمورا لګي چې رافع راو پرده دله اجازه ده دومره شوق د صحابه چې ورسېد نبی علیہ السلام مبارک کافر د مکه نه راغلی او احد کې چې کوم اهم ځای هغه نیول او دا نقشه ده لکه باندې جوړو ما دې تل تاسو متوجي شي دا د احد غار دی دا مدینه منوره دلته یو بل غونډه ده دې ته ویل کېږي جبل الرومات دا به تر راځي دا کوم دې جوړ کړی دا د احد غر دې غر جبل احد دلته یو غونډه ده
جبل الرومان دلته یو خوار دی دلته کافران راغلي وو سره او مدینه دی خبره مسلمانان دلته تاسو لږ یو ګولې تاسو تمام مختصره غونډه نقشه وي د تاسو کافر دلته نبی اسلام مبارک دا کافر یو خپل منصوبه بندي و دا غیر مطلب چې دلته نو جنگ وګوره جنگ کې لوی خبره حکمت عملی ده حکمت عملی ده بس شی جواب جنگ ورې پدې نه کې چې افراد دي هغه دا منصوبه بندي چې موږ د مسلمانانو ته دې چې دا ورځې جوړ کوو نو موږ سره په 200 د اصول لښکر دی هغه په دې خور کې موږ ورغلي دې ځان سره په جنگ نه یو پر شاته راځي مسلمان ټولنه کې ګرځي نبی رسول الله مبارک باندې کوي چې هغه دې نیولې او تاسو په دې موږ سره کوي نبی پیغمبر علیه السلام دوی سره ورې نبی رسول الله سره سامان هم کومزر کتاب دي او چې سامان دلاله ده نو عبد الله ابن ابي سره د 300 کتاب دی واپس کله ما په مشوره عمل وکړ دا کوم نه وایي ولې قانون دا چې سړی په مشوره ورکړي او مشوره فیصله دي فیصله بیا امیر ته پرې دی او یا اکثریت ته اوس ډېر خلک دا 2-3 پارټي چې جوړي کنه یوې پارټي نه دا په دغه جوړي ما مشوره ورکړه دا ما په مشوره عمل نه کړی هدا بل کړی هغه مشوره باندې عمل لازم نه دی لا یو څه ورته پیشنهاد دی ورته تاسو وایي یو تجویز دی ورته پیشنهاد دی ورته هغه عمل ته بیا په اکثریت کې بیا باندې فیصله کوي 300 سره واپس شو نو څو پاتې نو دوه قبیلې وي بنو سلمہ او یو بنو حارثه بنو سلمہ د اوس او بنو حارثه د خزرج وا اغيهم چې دي توقه د جدري ولا الفرقي روانه اغيهم بيدو ونور الصحابه والتابعين ويا منافقين ظالمان تصفوا او منافقين تصفوا مسلمانان هغه بیا دي ټول سره په شریکت واسو یو اصل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو اصل یو صحابي حضرت ابو برده رضی الله عنه للیان نبی علیہ السلام در تقرض تفاق کے مشرے والا مقرر کا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ او اگر تیوی چی پورے زمان رضی لنی رہی تب اصال زمان منجوطہ دیفات او دا کن تیرانداز این لنی جبل رومان ہوئے رومان جمع در امی دی تب زمان دیفاق ہے فدی باقی رضی او تب نفسے تب او کوم فتح او منتو کوم هزیمت تاسو باندې وره تاسو چې ما درته او تاسو کوم پولی دلو چې زمو واخه مارغان تختای کوم بلشو او تاسو نه وره هغه دې جنگ شروع شو کافرانو ته شکست ولر کافرانو ټول په تخته دې هغه تخته لري نو دغه حتی دا خدای تخته دی یو صحابي امام خدای بخاری کې وتر شي امام خدای کولې دلې دا په فیصله ته کړې او فاضیونه ښکارې ده او هغه ته مته او غنیمتونه سامان یې پرې شو مسلمانانو نه یاري سامان نه وته چې ختم شو ظاهر چې ختم غنیمتونه لګیا دي غونډي چې جنگ ختم شي غنیمت غونډي نو صحابه تورین کې خو چې دوی غرق او درول یو ګوت واچو ولګي غنیمت یو وخت کار پکاره چې کلاو کړي دا چې کوم 50 کسان دلته ناشته دي د خپل بشر ته وي عبد الله بن جبیر رضی الله عنه دي جګه او وینا نه ماته نبی رسول الله دې تاسو کله چې نه بکوږي ویا چې تاسو درته وي او هغه وخت چې جنگ شروع وي جنگ ولا آسان شو ګوره دا اجتهادي راځي دا سوچو چې کني موږ کېدو او راته ویل چې نه برا خو تر کوم وخت پورې چې جنگ شروع وي جنگ ختم او بعد یې چار ضرور خلک غنیمت غونډه کړل غنیمت دې وړي بعد دین خلک پتا نه عبد الله بن جبیر دې ته څنګه وځي هغه نبی رسول الله راوځي دا خو وایا دا څه دې خالد بن ولید یو ځل ټاټه کړ چې بغو وی سره لګې ده ترجمه غواړي دوباره اٹے کو 200 کسانو سره
بیا په جو ویشتلو تمبېدل درې بارې بیا هټې کو بیا په جو ویشتلو تمبېدل کافرو تختېدل خو چې څلوېښت څو جولس پاتې شو نو خالد ابن ولید جو کته غونډه خالي وه مرګرو ته ویل شابه را غونډه خالي ده مسلمانانو تورې خولې دي هغه د غنیمتونو غونډه په غنیمت کې مسؤل دي څه دا هغه نه حمله کوي تاسو راځي چې به ځان راځي بس دی راځي د دوه څو کسان سره دوه څول شي جرال دا لکه تاسو پاتې دي په لږ وشتل کوي په دا لږه تاسو ته څه اخره کې او دا عبارت خو کوي دي چې کچر ته تاسو وسه ورده مسلمانان خو بیغم دي چې زموږ دفاع وشتا او دفاع خو ختم شوی د سروي خالق دي او مسلمانان خو بیغم دي چې خو چې زموږ دفاع ده او موږ جنگو ګټو او غنیمتونه مو کوي او توري مې خو دي غشي مې خو دي نيزه مې خو دي نو په تاسو سره کور او په سورلو دي هم کېدل مدل دی خدای تعالی او د نبی عليه السلام په کې ډېر پریشانه دي مبتلا نو چې څنګه په هغه وشتل او په هغه دا کوم کار نه کوي دا نه ټول دا خورو څنګه د ټول دی یو ګل بدل ترې یو ګل ځای دا خورو څنګه اوس د تخچبونه د شوی دی هغه زمانه کې دی دا د کوټ کې یو په کې نشته تلابي په کې چې وږي څه په ماوزه مقدره و بالکل یلته تاسو په ورکوس کې لاس پلاس جنگ شروع کړه دوته ورته د الله تعالی دا شیلا دا دوته دلته سره د صحابه یې تاسو شروع د صحابه غریبانان ټول څه خولي دي نظر تغذي او پیغمبر کی جانم دفاع مضبوط ده بس او یا کسان صحابه کرام شهیدان او تاسو شهیدان څه شو تل شهادت ناراضه او ټول منتشر شو تاسو او شیطان پکې پرمیان کې आवाज وکړي چې نبی رسول الله هم شي هغه سره د صحابه ګرونه نور وکړي بلکې بعد صحابه او ټول چې نبی رسول الله کې شو د بجل بعض تاسو چې تاسو پکې راځه او یو څه وخت جوړ تاسو او پیغمبر علیه السلام سره یو څه تاسو یا شپارس کسان په مخابره تاسو ټول منتشر یو خبر پر اوس نبی علیہ السلام مبارک مخیار دی هغه دی وخت کې کافر کرامون دي ګوري چې نبی علیہ السلام وګوري چې خاتمه ولو ګوري خو نبی علیہ السلام صحابه ته غږ څه شو نه کې وسه خلک را پسې ګرځي تاسو پسې ګرځي چې ستاسو نو आवाज وکړي چې صحابه را پوښي د ما د نوم صحابه بیا را غونډي کې نه په دما د نوم ولا کافر کوم سره نو پیغمبر علیہ السلام ورو د سره دغه لږ صحابه سره ضرور منتشر دي چې دلته څنګه راغی او ټول حته وی مال وګراکا او دی وخت عبد الله بن امیہ یو کافر هغه ځان راوغه په پیغمبر مبارک تخته دی او پیغور ولا ورته خذها عني وانا ابن امیہ واخلد ضرب زمانہ فکانی خو رښتیا بل یو کافر دی هغه عبد الله بن امیہ او د پسوره وو تور باندې غزار ورک پیغمبر صاحب ټوپه په سر کړی و او د ټوپه د حلقې دلته ویلان تاسو مضبوطی په تور وو چې هغه حلقې د رسول الله بارک الله مخلوق ده او خذها عني وانا ابن امیہ علیہ السلام تخیرو کی اقمعك الله خدای دې هلاک او دا عبد الله ابن امیہ بیا سره الله تعالی دې بیا یو ځل په صحرا کې ته یو صحرایي ګډ په ورغر وایي ګرځونه کمزوري شي او په خیر هغه پوری وته مولدار بهر کې تو نبی رسول الله مبارک نام ویني بیږي یو صحابي بیا رستو دا غری دا کړه ته نه راوته هغه خپل غاښونه واچول نه پدورې ته رسېدل هغه په کې غاښ وره وینه به نه قرارې دلا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا او علي ته په اوبر او د پټال کې به جوړې هغه سره وینه ځاتې دلا بیا د خود کې وو څه دا شي لري هغه سره وینه دا باندې دا علاج دا غي نه پس صحابه کرام راغون چې به کله چې نبی هم وایي چې دې نو ټول راغون کرامو چې دوباره جنگ شروع شو نو بیا مسلمانانو فتح او منتقافرانه وکړه اوس غالي او اخر کې بیا غنیمت مسلمانانو اوس راشه مولانا چې دیتا د دې جنگ دوه کیفیت دي یو کیفیت دا چې اولا هم صحابه وکړه کړی او اخر کې وکړه
نو موږ دا نشو ویلي بعضې خلک وي په احد کې مسلمانانو ته هزیمت او شکست میلاوی نو په دې ته ګورې چې موږ د مسلمان نه شوي دی او یا کسان او دې ته شکست پیدا بیا راکوله خو شکست دې ته نه ویلي کېږي شکست دې ته وایي چې څوک میدان پرېږدي او چې څوک په میدان باندې ثابت قدم پاتې شي هغې ته فتحه وایي نو میدان مسلمان نه دی پرېږدي هغې په میدان ثابت قدم پاتې شي کافر تښتېدلي دي شکست هغې موندلی یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن جحش حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ وایي د شپې نه ما سره ودرېده ما ته وی راځئ یو دعا زه کوم او که ابو طلحه دې ځمانې ویلي او یو دعا څه وکړه زه به ستا په هغې مین ویم چې زما په هغې مین وایي ما دعا کوله چې الله تا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله نه راوړه اذا قوام اما وایي چې ښه یو بل ستړي کړو او بیا پرې زه زورور شم او سر ترې ووامه مردارې بیا عبدالله بن جحش رضی الله عنه دعا وکړه چې الله تا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله نه راوړه اذا قوام اما وایي څه یو بل ستړي کړو او بیا ټک راکړي وماشي ویسام د زما د مضبوط کافر سره مقابله راغله یو بل هم ښه ستړی کړل وینا کنه ما و مردار وی چې مې وکتل عبدالله بن جحش ته د یو کافر سره مقابله وکړه لرې وه وی ښه یو بل سترګې چې ټس شو دي وشي وی قسم په الله چې د هغه دعا نه ما د دعا نه بهتره حضرت حمزه رضی الله عنه د وحشي د لاسه شهید شو د سیر روان او بیا ول سینه ونیول او دنه یې سینه راوویستل جګر او غلی ته راوویست او دې ده په بدر کې عتبه وجلې دا عتبه ښځه وه هندا دا په دې جنګ کې شریک وه دا د عتبه ښځه وه د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دا عتبه لور وه او د حضرت ابو سفیان رضی الله عنه ښځه هم په دې جنګ کې یو د ښځو سرداري یې کوله نو هغې له یې غکینه او زړه د حمزه یې وړلې ده واخله هغې پې چرګونه ولګوه او خوړلې خو تېرې نه جوړ دی او د حمزه رضی الله عنه یې پوزه پرې کړې او غوږونه یې پرې کړي شونډې یې پرې کړې او سترګې یې ایستې وې او هغې بیا د پړي په مزي کې واچولو او خیندې په غاړه کې واچولو کړې ده شرابونه یې څښلې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې ټینګراله نبي علیه السلام د دې زوی زبیر هغه ته یې ورشه او یې مور دې منې کړه دا د حضرت حمزه خور د حضور پاک سرور زبیر څونه پهلوان سړی دی ورغی او مور ته وایي داسې وایي مور یې ودرېږه هغې چې ولې سیکه ورکړه نو حضرت زبیر یې اپ وغورځوه وایي ته ما د خپلې رور ته منې کوې ما د رور اورېدلې دي زه خپل رور ته دار کړم زبیر ورته وایي مورې نبي علیه السلام وایي چې منې کړه چې دی یې واورېدله نه ورته وی بچې ورشه نبی علیه السلام ته ووایه چې ستا کوم څوک چې زه دغه څوک نه یم دا دا خیال دی چې دا به ظلمنه شي او دا به جزع او فزع او دا به خدونه ووایي او شق الجیوب وکړي ناخبلې نه زه صرف ځم او د خپل رور ته یو ګوډي یو دوه خبرې وکړم نبي علیه السلام ولې اجازت ورکړه چې راله مخامخ ورته ودرېږله وی نن به خلک وایي صفیه به ډېر مخونه وه او صفیه به ډېرې نوښې وکړي او ډېرې چغې کوي زه نه نوښې کوم نه چغې وایم نه شق الجیوب کوم او نه ضرب الحدود کوم زه صرف ستا له مبارکباد ته راغلی چې تا د الله په لار کې ډېره عظیمه قرباني وکړه ډېره عظیمه قرباني او نبي علیه السلام وفرمایل قاتلهم الله دوی هلاک کی په ما پر دوی د مړو دا حق نه وکړ دا خو دې ظلم کړی افسوس چې په دې یریږم چې خلک به بیا خپلو مړو سره دا چل کوي یعنې ما به حمزه نه وي ښخ کړی ما به په دې میدان کې دغسې پرېښې د غوښې د حواشیو او د مارغانو درندګانو خوړلی چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د سره غوښې دا د حیواناتو د بوتونو نه راوچتې شوې او د الله میدان ته ځکه خطر غریب پروت و لکه چې تابع بنده لاس کې وغه
ټوټې ټوټې کړو دغه څه وکړي. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حضور پاک پر شکر اب شکر اب کې شي یا راشي چې انسان څنګه والا چې نبی رسول الله شي هغه راځي. او دا مصعب ابن عمر هغه صحابي دی چې په مکه کې یو ډول کار ټول یو ما او د مدینه منوره کې یو ځل په لار روانو یو لک ودا لري هغه په ځمکه راځي چې ټوټه وته لګېږي. رسول الله مبارک وجل یا او الله رسول ولې بيد مصحف هغه جزء د آیات شروع کړي او ډېر عجیب دا و چې دې څونه به درته سره شي او مورې د خلکو کې پنځله څو خلکو کې مور شامل و. مصعب ابن عمر مور د کافرو سره چې کوم پنځله خپل راغلي د مور په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صح وقت غالب صاحب پورا قیامت راغی په صحابه نو خبر غي کوئی زموږ د پاتې تک تورې کې خاورې دي یو قیامت پر راځي او بیا د رسول الله مبارک د وفات سره پورا قیامت راځي پورا قیامت. نو هغه نبی رسول الله رسوله په دې شهید چوپ چرته بازار په جنت تا کجوري خړای غوړو وکي دا کجوري خرمو دین اصل جنت ته ځو غیر صدا د کجورو دغه تاسو یو چې یو ناشنا قیامت راځي. مارو قیامت سره زمونږه نبی رسول الله سره ودرې یو بابا حضرت حمزه دکړې د خدای دربار ته ټوټې ټوټې او بل دا صحابه کرام به پرېکړو سرونو سره او پرېکړو پوز سره موجودي په دې شکل به حشر کې حضرت حسین بصری موږ به پېښ حضرت حمزه مو به وایي کړه ټوټې ټوټې به راځي ټوکړي ټوکړي برابر او صحابه نفوس مقدسه الله دربار ته ټوکړي ټوکړي را روان چا بخپنی او چا بسر ني او چا بلاس ني چا بخوز ني چا بسترګ ني چا بشوټني ني چا بسینش دي دي چا بخېټش دي دي او دغه دربار ته روان شو په لسمه سره مسلمانان برو روان نو بالله څه کوي اصل مقابله کې مصعب ابن عمر الله دې معافي رسول الله مبارک په کې نیو پیږي وجود د حالت او حشر کې هغه وجود نه غافر مبارک په کې دی هغه موږ نه باندې نه پیږي موږ دغه وسونه په شرمې کومه آیا مدرازي کوم آیا مدرازي چې هغه په کوم شکل نو الله تعالی حاضر کیږي نو په کوم شکل کې او الله دې نه پرسته مونږ کړه چې دا وخت چې الله نه پوښتل شي دا وخت چې الله تعالی له دې معمولی ټولې خبره باندې پریږدي له پوښتل شي د منځونه وکړي چې دا نه وکړي موږ مستخای شرمې کومه الله دربار بہر کے تو بڑی بڑی خبریں پہ کس طرح روان ہیں اور برماوی ابتداءان لے وغرد سربن مجید توفر ہوتا وقول اللہ عز وجل ویز غدوت من اہلکا اگا وقت سہر کی ودی اقبل اہلنا تبوئ المؤمنین مقاعد کتوی جی سہر کے نبی علیہ السلام ندی وطلید اہلنا تا اہلنا کما جگر وطلیدے چونکہ میدان د جنگ کے سہر شرکت شوی دی سال وقتی دکا غدو طلب بدراغی او یا الزہب تماناو کنو خبر آوازان شی تو بوئی المؤمنین جتا تیارو مؤمنان زیدنا صدا قتال دفارا جنہ دا معلوم ہے کہ بادشاہ بترتیب برابر ہے انتظامی امور بدی فیصلہ گئی
वल्लाहु समीउन अलीम, समीउन लिअक़वालिकुम अलीमुन बिअहवालिकुम। ताकि यो खबर मा यादरा ताकि यो हालत में खबरदारी दारे मुताबिक सजा व जज़ा बदल को नेक जज़ा। वक़ौल अल्लाह अज़्ज़ व जल वला तहिनु वला तहज़नु, वला तहिनु सुस्ती उनके गोरे इस किस्मत सुस्ती उनके जिले जबकि वो माती मुंता तुम माती मोनो, वला तहज़नु इस किस्म हुज़न उनके पार खल्क़ रिज़्क़ उन लाड़न या कम ज़ख़ून द तौरत दिल कंबड़ी द नौजू व अंतुमल अअलाऊन। कामयाबी आखिर रिज़्क़ सरा दा दिल तासो गालिब कीगी इंशाअल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन। यमसकुम तसली वर्कई तो और आगे तासो तकरहम तज़ख़म व तकलीफ फिक्र म कवे। वला तहज़नु जज़ा मुक़द्दरा का और मावी रिज़्क़ लेकिन जज़ा मुक़द्दरी मक़बूल ज़बे इल्लत जज़ा मुक़द्दरी ज़बारवी। ई यमसकुम करहन कता तो तस माली तकलीफ रसीद बदनी तकलीफ रसीद बड़ी ना मुबारक ज़ख्म जो फला तहज़नु इज़ क़द मस्सल क़ौम करहम मिस्लुहु दक़त ज़ख़म की तमरत दले दे अगी मशरान मुर्शिद ता तो मशरा मनने अगी नमो या प्रीता तो नमो या मुर्शिद व तिलकल अय्याम औ तक ज़माना द नुदाविल वाजिब अड़वराड़ दिलरा मा बैन खल्क़ु की जाला ये दुनिया की जाला बड़ी वर्कौ जाला जोन वर्कौ दुनिया के जाला शिकस्त वर्कौ वो मगल बिया गट वर्कौ जो इल्लत पैदा इता तमाम जिन केगे बोले तासो पीश के मिलता वाता सो अल को नमड़ी फिर तो बदल हदी तासो बदल मख के रिश्ते खबर खातिर देन वलियअलम अल्लाहु الذين आमनू अल्लाह पाकदार वले को लियालम जखकार की निस्बत इल्म के अल्लाह जुल्मात ने इजहार और इम्तियाज दे जुदा के अल्लाह मोमिनान लरद मुनाफिकीनना व अल्लाह काला कर जदा मोमिनान उजाने कुर्बान कल उदरी इतनका व यत्तखिद मिनकुम तरिम इल्लतिन तरे यत्तखिद मिनकुम दिलकार अल्लाह दा कारको को दा कर हता तो अल्लाह व रसूला कि उनी से अल्लाह सुना शुहदा वलरा शुहदा व पार मैदान न जलत मुकर्रर कर दे जगह के सहाबा मुद्दे कौम ने तो को कर दी सवाल लसम में सादे होते हैं लसम में दो लसम में सादे मुसलमान शुहदा बदियो सहाबा को कर ने तो शुहदा वो जन्नत तमासुद दी कि सहाबा को किने सोच बदी मुसलमान दा के बल है वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन तमतम को जहरी मुमलक रुजगी अल्लाह खुदा बात तो हो के शुहदा وليمحص الله الذين آمنوا بالعلة مغلطل ورم علة دي ليمحص خالص की अल्लाह मोमिनान लरा मुनाफिकीन ने जुदा की या खालिस दा जे गुनाह ने पाक की तासो पड़े अल्लाह गुनाह दा तमाम का वयम हकल काफिरीन दलील का गाजी पर आखिर के मुसलमानों मुस्ता अब हसीबतम लगा बतसली वर्की मुकबल लफतरा तासो तो ख्याल से दाखिल बचे जन्नत वलमा यअलम अल्लाह الذين جاهدوا منكم او الله बनी जुदा करे मुजाहिदीन तासना غير मुजाहिदीन जहाद दरवाजे के बजना है वयअलम او الله बनी सारा कर साबिरान लरा खबर को अल्लाह राजी के तकलीफ से होती है बड़ी जानची तो तासु के साबिरीन पैदा को तासु के मुजाहिदीन पैदा को तासु के शुहदा पैदा को आखिर साबिरीन जन्नत तबसुद दी तेरे दसवार समय उतरा समय उनके स्वयं सजद की तरह कुछ सहाबा बकिनी शुहदा और जन्नत की बदवीनी वलक़द कुंतुम फबल अंदाज़ सतरी वर गई लक़द कुंतुम तमन्ना कौन में क़ब्ल अन तलक़ाहु जन्नत बाद मत वरी शादत तमन्ना के जन्नत तक वरी न बोले लक़द रअयतुहु उमर मुक़द्दर उरिद व अंतुम तंजुरून संग कहा है वक़ौल लक़द सदक़कुम अल्लाहु वअदा अल्लाह जी बात दाद भाई ईमान पर वादा पूरा करेगा माका नजर लखता तो द पैगंबर द हुक्म ना फरमानी उकला इत्तिहादी गलती के सब ये नहीं जोड़ा लक़द सदक़कुम अल्लाहु वअदा अल्लाह पर वादा पूरा कला इस अगा वक्त तहसुनहुम बितादुदा भी इस्तीसार लो तस्तअसिलुनहुम तासु बेहकती कवल दागी जहाद लक़तलना वजल अगी वजल लगिया तासु पे सलीरी तागी ना मुर्दा छे ताजेम लगे कहीं दावी लमणी नदी छवे तागी रब इस्तीसाल का फकतल भी इzni अल्लाह बताऊफीक तासु हम पर हदर तदरीर मुतफर पर नो तख्तीत गनीमतुन मिदर का हत्ता इदा फशिलतुम तासु लगा उन गुजरी इख्तियार का वो तख्तीर है जब तासु तदा आवाज पूछो कि हम पर शहीद को बोले तख्ते मैदान क्यों जंगी तीन तख्तामत बोले मां बात की ना उतरे तनाज़ात फिल अमर
او تاسو تنازع کوي بل سره په عمل کې امر نکار والے د پیغمبر حکم هغه غونډه والا کوي وعصيتم من بعد ما اراكم تاسو نه فرمانی کړه په څنګه باندې دا څه دا بازو کړی دا ټول تاسو نسبت کوي ټول لا ګیله ټول نه کوي من بعد ما اراكم ما تحبون کما کړه تاسو ته الله بودلا ولې کافر موجل غنیمت نه ورتاول منکم من يريد الدنيا چې سوچا غنیمت مقصد راکوځو او منکم من يريد الاخره چې غلط کسان پاتې جو ثم صرفكم عنهم اغه سره لگاوا اغل تلگاوا لقد صدقكم الله خپل وعده پورا کړه او چې تاسو د اختلاف وکړو واړه ول تاسو الله دا وینا واړه ولې اول په د پاسه وي چې واړه ولې کړه ليبتليكم خدای کې حکم دا چې پتا الله ازمایښت کوي دا د ارزه بل سره مدد کوي دا پیغمبر د حکم مخالفت کوي بیا ازمایښت شي الله مدد فقط بلا کې ازمایښت ولقد عفا عنكم لكم تتان فجر کړی دی او کوم منتشر شي منتشر معنا او تفسیر معنا باندې کوتا الله عفو کړی دا والله ذو فضل مزید فضل بقوما على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او دا غمړو صفاتونه کوي چې دا جبدي ور باندې خوشاله یو خپنی ور پسې بل احیاء ان دې څنګه عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله مخکل الشاء وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عليكم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل واخذ براس فرسه فرس ذات محويا نفس سر مناسب يا غواك فتر کی واغ مناسبه عليه اداه الحق وجكل لا اقتداء بالذات سبيل قدر اكو يا جبريل الله تبين امر حكم ظاهرين فرمانه شو اجتهادي غلطه ترى جبريل قال وربط شاء جنازه علیه السلام په مقبري دور بلتان تکارنا اتکارا د وفات نه مخکنه خبره ده وفات نه مخکې ولې دغه بدرین کال د هجرت باندې دا جنگ شوی دی نو چې تاسو سره یو ځای کې څو جوړي یو لږ علاوه د پیغمبر د رسول مدله کاله ویلي په خبره نو دې اتوي خو تقریبا اتبوالم ات پورنو ها الموسع فشان د رخصت اغیدون کو د احیاء للاحياء والاموات لك بنده چې د مړو او د جمدون رخصت ساتي یو ځای چې حج دي د جمدون رخصت والی او مړو لم لاړ شي نو یو ګونه رخصت ده ظاهري رخصت ده ذکر رسول الله مبارک رخصت یې غشتلا د جمدون ټول صحابه لا تکي نه د خود په میدان کې او د مړو رخصتي خو کته وي چې سړی مري خو دې همړي روان دي نه ظاهر کې خو بیا دې مړي زیارت نه شي راځي په خود ته نبی اسلام ډیر کم ځای کې دي او د مودع یو بل معنا مودع دې تموي یو سړی د چا نه رخصت اخلي نو وصیتونه کوي الله اکبر چا نه رخصت اخلي څه کوي نو وصیتونه دې مراد شو او یو دا چې څوک چا نه رخصتي کې نو دعا ورته درې وړه واخا ثم طلع المنبر ياخذ الجمعه منبر يالي او يا حد ولا منبر وكل اسلام منبر وقت وقال اني بين ايديكم فرط دغه په تفصیل لازم خاص الله على قتل احد دې په جنازه وکړه جنازه مخکې چې به خدای په بیا جنازه وکړه خصوصیت د نبی رسول الله او یا صلی علی دلته مخصوص جنازه مخله دعا واخلا وذ صبر کوم ولا علی شهید کی بدلا پیش کو صبر وکړه فقال اني بين ايديكم فرط استغفر مخکې ذل کې ما فرض په جنې یو بادشاہ چې یو بل سفر کوي نو مخکې نمائنده ولي هغه بادشاہ لپاره ټول نظام برابر دي بدرې ورځې تیاری ضرور دی تیاری تاسو ته کیو کېږي دې بس خوري کوم دې نه اجتهاد کوي کوم دې او دې بس کم دې کې تدلی عملا په طریقه به سیکي او دې بس څه معاهدي مشترکه دې راځي دې بکم دې کې تیلې وخت کنا دې بچا سره ملاقاتونه دي دا ټول خبره مخکې پرې شي کاغذونه ولي کلی شي هغه بچا چې راځي بس صرف د فتح بیا کوي دې به دې مقرراتون مخکې بهتر سلوک کې د پهلې لپاره وانا علیکم شهید دو پتا سبحان لگاوے ما
أصبحت كبير عليكم لكم علىكم هذا اللام لا نقول إنما وعدكم زي وعدي ما تقول حوض قوسا وإني أنظر إليه من مقامي دي لو تقول مكاشفة تجيجي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا لا جبتوا طوي لا جبتوا مرضوان تلاقياني إني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا يريكم بطا فرسينهما في دنيانا أن تنافسوا هذا بدل لي دنيانا بدل اجتماع كتاب بس يعني كيف الدنيا کی او بس ترى يعني بيجره جو بيده يوم زیاده کې دی بل بيده دا په سبب د هلاکت تاسو ګرځي لکه څنګه یو مې سابقه او پر د هلاکت ذریعہ کړی قال وکانا راوی سو کړي عقبه ابن عامر ودا اخر نظر لما قال النبي عليه السلام تا دین لګه د الله عليه السلام یو ټول د فل بیمار شو او بیا فقور شو بیا د نظر په منبر او کته وی نه پس راوته په منبر تقریر کړی ممکن د عقبه په اړه باندې ګلو د شهدا او خود فضیلت ته معلوم دی چې نو علماء وي د خود شهدا او د سل په نبی عليه السلام په باندې دا درې شهدا یو دي درته حمد لله او حضرت عبد الله بن جحش او حضرت مصعب بن عمر یو دي درته نو هم صبرون استغفر الله پاتې نه لري رسول او باقي شهدا لږ نو مکه تاسیات او سو میتر مکه یو دیوال دي هغه کې نو شهدا درته دا مخکې راځي لقينا من ملاقات المشركان وذر يومئذ بس بری